अस्सलामुअलैकुम मलगोरो बेगा په ورلد کپ کې پاکستان آیرلینډ له شکست ورکو په میچ باندې بعد کې خبره کو خو هغې نه مخکې د ټولو کتونکو غټ اختر مبارک شه څومره ملګري هم قربانیانې کوي الله پاک تاسو قربانیانې قبول او منظور کې کم ملګري قرباني نه کوي نو الله پاک ته هم وس او توفیق ورکړي چې راتلونکي کال هغه هم قرباني وکړي بیګانی میچ باندې خبره کو پاکستان آیرلینډ له سپه خوارو زارو شکست ورکو چې دومره پاسانه شکست نه دی ورکړی د پاکستان ټیم په 106 رنزونو کې گیر شو د پاکستان میډل آرډر شاداب خان فخر زمان یو ځل بیا عثمان خان یو ځل بیا دغه کلاړیان یو ځل بیا فیل شوی دی اماد وسیم او دا میچ داسې څه ټایم لګیدو چې پاکستان بایلی خو بابر اعظم په کریز باندې ولاړ بابر اعظم سره بیا عباس افریدي او شاهین افریدي زبردست بیټینګ کړی دی او دا میچ د آیرلینډ نه ګټلې دی آیرلینډ کړو سکور کارت طرف ته راځو تاسو له سکرین باندې ښکاري جی آیرلینډ باندې بیټینګ کړو 106 رنزونه کړو 9 کلاړیان آوټ او شل اورونه مکمل وهلو جی سٹارټ ډیر زبردست شاهین افریدی اشتلی و بالبرین په دریو بالونو په 0 آوټ شوی دی پال سټرلینګ 2 بال 1 ټاکر 2 بال 2 رنزونه هری ټیکټر 6 بال 0 رنز کارټس کیمفر 14 بال 7 رنز ټاپ آرډر چې کوم دی او 1 ډاون او 2 ډاون بیټسمن چې کوم دی کمپلیټلی فیل شوی دی د آیرلینډ بیا ښکته بیټسمنانو لګ ډیر بیټینګ کړی ډاکریل 10 بال 11 رنزونه کړی دي ډیلانې 19 بال 31 رنزونه مارکډایر 19 بال 15 رنزونه بیری میکارټي 7 بال 2 رنز جوش والیټل 18 بال 22 رنز کړی دی بنجامین وایټ پکې هم شل بالونه وخلی چونکې دا سپینر بالر دی او 15 رنزونه ایشتلی دي 15 رنزونه کړي په شل بالونو باندې د پاکستان د طرف شاهین افریدي 3 وکټ ایشتلی 4 اور 22 رنزونه ور کړی دي امیر 4 اور 11 2 وکټ ښه بالینګ امیر هم کړی دی حارث رؤف 4 اور 17 یو وکټ عباس افریدي 3 اور 31 لګ ایکسپنسیو ثابت شوی دی وکټ یو هم نه دیشتي شاداب خان 1 اور 11 یو ځل بیا ایکسپنسیو اماد وسیم 4 اور 8 اور 3 وکټ ټول نه ښه بالینګ پکې اماد وسیم کړی دی بیا ته آیرلینډ بالینګ او د پاکستان بیټینګ وګورئ جنو پاکستان دا سکور چیس کړی دی و وکټ یې پریوت وی په 18.5 مطلب و بالونه ته پاتې شوی د پاکستان نه رضوان 16 بال 17 رنزونه سایم ایوب 17 بال 17 بابر اعظم 34 بال 32 رنزونه چې بابر اعظم نټ آوټ هم پاتې شوی دی فخر زمان 9 بال 5 عثمان خان 3 بال 2 عثمان خان ډیر غلط شاټونه وی یار اداړو مطلب ډو لګی نه چې دا یو پروفیشنل کرکټر دی او دا هارد بال بیټسمن دی ډو لګی نه دا بیټینګ سټایل داسې دی جی شاداب خان 2 بال 0 یو ځل بیا فیل اماد وسیم 6 بال 4 یو ځل بیا فیل عباس افریدي چې کم دی 21 بال 17 رنزونه کړی دي چې یو چکا او یو چوکا هم د پاینکس کې شامل ده شاهین افریدي 5 بال 13 چې 2 چکې شاهین افریدي وخلی دي او نټ آوټ هم پاتې شوی دی د آیرلینډ د طرف ښه بالینګ چې کړی دی هغه بیری میکارټي کړی چې 4 اور 15 رنزونه او 3 وکټ ایشتلی دي 2 وکټ پکې کارټس کیمفر هم ایشتلی چې 4 اور 24 رنزونه ورکړي یو وکټ پکې بنجامین وایټ ایشتلی چې 2 اور 11 رنزونه د ورکړي دي مارکډایر 4 اور 24 یو وکټ هغه هم ایشتلی د مارکډایر ادای اٹیک بالر دی جی نو پاکستان دا میچ په 3 وکټو باندې ګټل دی او سپه مطلب په ټیزونو باندې دا میچ ګټل دی ورنه دی میچ کې هم پاکستان ټیم پستاو شوی جی نو دا پاکستان د ورلد کپ اخرنه میچ و د پاکستان د ورلد کپ 2024 جرنی تقریبا ختم شو جی تقریبا څه 100% ختم شو جی دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام